الله فرمای ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة خودکشي کول دا حرام دي دا ناروا دي د الله په نزد ټولو نه ناوغه شي ستا چې کوم دی خپل ځان په خپله چې کوم دی زمونږ دا کارونه دا د الله امانت دی وجود زمونږ دا سترګې زمونږ دا غوږونه زمونږ دا لاسونه زمونږ دا رګونه الله به تپوس کوي ستا نه ستا د غاښونو باره کې به الله ستا نه ستا د ویښتو باره کې به الله ستا نه تپوس کوي ولې دا زمونږ دا وجود دا د الله امانت دی ورسره خودکشي کول دا حرام دي دا او د خودکشي کوونکو سزا تاسو چا چې په دنیا کې خودکشي وکړله ځان یې په تماچه وویشتو ګولۍ یې واچولې ځان یې په چاړه و اور ته یې ودانګل اوبو ته یې ودانګل هر څه یې چې وکړو په روز قیامت به د ده لپاره سزا سوي چې دنیا کې په کوم شي ځان هلاک کړی دی هلته شان به ځان هلاکي ابدا باندې خو ځان یې په تماچه ویشتی ته به ځان ویې غوړ کېږي بیا به جنګېږي بیا غوړ کېږي بیا به ځان یې په چاړه والي ځان په چاړه وي غوړ کېږي بیا ګولۍ ځان هغه خو د غر نه یې رادانګلي وي د غر نه به غوړېږي او بیا به کېږي راغوړېږي بیا څومره لویه ګناه د الله د الله په نس د بل وجل حرام دي بیا خپل ځان وجل د یو انسانیت قتل د ټول انسانانو قتل دی الله قرآن کې صفا فرمایي او د یو کس د ژوند ورکول احیا الناس جميعا ټول انسانیت ته دا کړ دا چې ځان په خپل لاس قتل کړو ستا ځان پورې نسل ګرځي ستا نه خو به نسل پورې د دنیا کې ستا هغه لوسي به وچرته ستا اولاد به وچرته د هغې اولاد به یو سلسله به به قیامت ته پورې تا څوک د انسانیت قتل کړی تا صرف یو ځان نه دی قتل کړی تا صرف یو ځان نه دی وژلی تا د رب کریم برا بندګان دې سره ووژل تا د برا خلقو زندګۍ دې سره ختمې کړې تا د برا خلقو چې کوم دی ژوندونه واخیستل ته قاتل ګرځېدلی نو خودکشي کول حرام دي نن خودکشي په عروج ده په ځوان دی نو خودکشي کوي په مشر دی نو خودکشي کوي په زنانه دی نو